السلام علیکم ناظرین، زه باچا خان یم او تاسو ګورئ زمونږ یوټیوب چینل. زمونږ د اوسنۍ موضوع نوم دی د مسلمانانو غلط فهمي. په نن سبا مسلمانانو کې دا غلط فهمي ډیره زیاته ده چې وایي چې شکر دی مونږ مسلمانان یو او الله رب العزت مونږ د مسلمانانو په کور کې پیدا کړیو او د مسلمان په غېږه کې پیدا یو. نو په دې خبره باندې موږ له غور کول پکار دی چې آیا موږ دا کومه مسلماني چې یادو دا زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې ده او که نه ده، آیا دا هغه مسلماني د هغه دین دی کوم چې نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته راوړی دی دا صحیح دی او که نه دی. دا ډیره د غور خبره ده زمونږ دپاره چې یو انسان الله رب العزت د خپل عبادت لپاره پیدا کړی دی. نو اوس دا پیژانده پکار دی چې دا عبادت څه ته وایي. نو عبادت چې دی دا په دوه قسمه دی. یو ته وایي حقوق العباد په عربی کې، یعنی دا انسانانو حق، او یو ته وایي حقوق الله. اولانې حقوق الله دی د الله حق دی. نو د الله حق په مونږ باندې څه دی؟ د الله حق په مونږ باندې عبادت کول دي. الله چې کومه خبره مونږ ته کوي چې دا خبره دا کارونه مه کوئ، نو دا هم عبادت دی. او چې کوم راته وایي چې دا کوئ نو دا هم عبادت دی، یعنی فرمان برداري. او دویم چې دی نو هغه د انسانانو حق دی. د انسانانو حق څه شی دی؟ د انسانانو حق دا دی موږ چې د یو بل سره د لین دین ساتو، دا معاملات ساتو. ټول کمالات چې دي دا په دې معاملاتو کې دي. که چېرې زمونږ معاملات لین دین ټیک وي نو موږ به په صحیح مسلمانۍ باندې روان یو. د یو بل همدردي وي په موږ کې، د یو بل سره ښه اخلاق چلول په موږ کې، د یو بل موږ دغه ساتو، خیال ساتو، د یو بل سره مالی مرسته کوو او د یو بل باندې خفه کیږو. مسلمانان داسې دي لکه دا د یو انسان د یو بدن، د انسان بدن چې په کم ځای کې لږ هم خوږیږي نو هر ځای کې ته تکلیف رسي. داسې د مسلمانان داسې دي چې په مشرق کې هم یو مسلمان ته تکلیف وي نو هغه مغرب والا ته به مسلمان ته به تکلیف رسي. خو دغه مسلماني نن سبا زمونږ نه وتې ده او په دې مسلمانۍ باندې صرف او صرف موږ دې ته مسلماني ویل ده چې یاره مونځ کوه، روژه نیسه، حج کوه، زکات ورکوه او بس دا مسلماني ده، په اخوا نور څه نشته. مسلماني ډېر وسیع شی دی. خو راځئ دا مفتي صاحب په دې باندې بیان کړی دی، راځئ چې د دې مفتي صاحب نه دا بیان واورو. راځئ چې واورو. صرف د پوجا نامه نه ده، پوجا پاٹ. یهودو نسواراو ایڑی چوٹی زور لگولے دے او پا دیکھی کامیاب دی. یو سڑے پخپلا پستا بروزا او پستا نرما قالین باندے ناستوی او دے وی چی شکر دے الحمدللہ اسلام و مسلمانان دیر پا ترقی روان دی. نو دا سے چندخی خبر دا کما چندخا چی پا کوئی کی ناستا دا او هغا د شکریه نفلونه کوي چې الحمدلله زه په بحر الکاهل کې ناسته یم. بحر الکاهل پیژنې؟ د دنیا ټولو نه لوی سمندر بحر الکاهل دی. او کوی چې دی د بحر الکاهل په مقابله کې وړوکی نه، د سره څه شی نه دی. خو چې کومه چندخه په کوی کې ناسته ده او هغه وایي چې زه بحر الکاهل کې ناسته یم، نو د دې چندخې سره کم ساینس، کومه ټکنالوژي سړی استعمال کی چې دا پوه شي.
مرګ نه سوا د دې بل علاج نشته چې کله مړه شي بس ایله به خلق خلاص شي. کنی دومره غټه غلط فهمی دا ہے څوک نشي ټیکاولی. مسلمان دقسې غلط فهمی کې پروت دی. شکر دی چې مسلمان. که تپوس ته وکړي چې مسلمان څه ته وایي جی ملا نه یم خو صفا ووایه چې زه مسلمان نه یم بیا دا شکر پې ولې وباسي چې تا ته د خپلې مسلمانۍ وجوهات نه دي معلوم. امت داسې طرف ته تللی دی چې زما غوندې د یو سړي خبره پکې داسې ښکاري لکه دا سړی چې لیونی. ببانگ دوهل خلق داسې خبرې کوي د اسلام خلاف چې هغه برملا د اسلام خلاف خبرې دي خو ټولې دنیا ته هغه ښکاري اسلام. او زه چې ووایم چې دا اسلام خبره نه ده نو زه پکې لیونی ښکارم. په خبره پوهېږې؟ دغه شان مسلمان چې وایي چې شکر دی موږ کامیاب یو دا کامیابي ښکاري څنګه نه. هغه اسلام چې د کم اسلام په نوم دا ملک جوړ دی د هغه اسلام جنازه پکې وځي څوک ویلی نشي چې موږ اسلام غواړو. او ته بیا هم خپل صلات تسبیح ته ولاړې اعلان کوي چې شکر خدای شکر چې مسلمان دی پیدا کړی. ابو جهل د خره زوی و چې هغه نفل نه کول. ابو لهب د سره سړی نه و چې هغه په کار دی ویلي وی چې شکر خدایه چې مسلمان دی. دا ته اوس چې څنګه مسلمان وي داسې ابو جهل ابو لهب هم و. دا ما او تا چې کم اسلام کم انداز باندې منو دې نه تقریبا کیدی شي چې د ابو جهل او د ابو لهب اسلام لږ ښه وی ځکه چې هغه په دې پوهېدو چې اسلام د معاملاتو نوم دی او زه یې نشم کولی. زه چې مسلمان شم زه د دې علاقې سردار یم زه به بیا انصاف کوم. هغه ته پته وه چې انصاف سره زما کار نه کېږي زه به خلق رش کوم. او که ستا په شان سره د کلمې دا کارم کولی هغه کارم کولی بیا خو هغه موږ نه ښه سړی و. نو خبره مې دا کوله چې یهود و نصوارا په دې کامیاب دي ټول عمر هغوی په دې صرف کړی دی چې هغوی موږ ته اسلام وښایي چې دا صرف پوجا پاټ دی. امریکا کې برطانیه کې اسرائیلو کې د دنیا یو ملک راته وښیه د کفارو د مسلمانو نه د کفارو یو ملک راته وښیه چې په مانځه پابندي وي شته؟ د کفارو یو ملک راته وښیه چې په درس قرآن پابندي وي شته؟ قاضی فضل الله صاحب تقریبا 60 کالو نه زیات کیږي چې امریکا کې په انګریزی کې درس قرآن ورکوي. د کفارو یو ملک راته وښیه چې په درس حدیث پابندي شته؟ فضائل اعمال ټولې دنیا کې پڑھاویږي او حدیث دی پکې. د کفارو یو ملک راته وښیه چې په سجده پابندي وي شته؟ د کفارو یو ملک راته وښیه چې په تسبیح پابندي وي په صلات تسبیح پابندی وي په تهجد پابندی وي په ذکر فکر پابندی وي په پیره مرده پابندی وي شته؟ ښه سوچ پې وکړه دا نه چې زه وایم ما سره وایه نه ښه سوچ پې وکړه سر وکړه ګوګل کې ورکړه سرچ وکړه د دنیا داسې د کفارو ملک راته وښیه چې په هغې کې ستا اسلام باندې پابندي وي. مسلمانه دا ته چې کوم اسلام منې د 1200 سال نه 1300 سال نه چې دا ته کوم اسلام منې تسبیح منځونه روژې حجونه عبادتونه پیری مریدي ګیره زلپې نفلونه خیراتونه صدقې اللهو ته راته وښیه چې پابندي او خو داسې یو ملک راته وښیه د مسلمانانو راته وښیه چې هغې کې په اسلامي نظام پابندي نه وي. داسې یو ملک راته اسلامي وښیه چې په هغې کې اسلامي نظام باندې پابندي نه وي.
کته وایي چې زه انصاف غواړم عدالتونو کې انصاف نه کیږي نو څرمن به دې څوک وباسي چې انصاف خبره به نه کوي. کته وایي چې زه عدل غواړم څرمن به دې څوک وباسي. کڅوک وایي چې ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے محمود و ایاز څرمن به دې څوک وباسي. کته وایي زه سرمایه دارانه نظام نه منم ورک بشي. کتاوی چې زه د مخلوق بالادستی او خالقیت او خدایی نه منم چې یو سړی د خدای وي په هغه د نه اف آی آر کیږي نه د هغه کچرو ته پیش کیږي نه د هغه له د غریب سړي ګریوان ته لاس وررسي. زه داسې نظام نه منم ورک بشي. معلومیږي اسلام دا دی چې په دې کم پابندي ده. په خبره پوهیږئ چې دا کم په مدارسو کې ویلی شي غلط فهمی ختمه که کم چې په جماعتونو کې کیږي کم چې په مرکزونو کې کیږي کم چې زمن په ملکونو کې کیږي لوی لوی جماعتونه او مدارس آباد دي او پابندي پې نشته. دا اسلام دا یہودو نسواراو ریکمینڈ کرے دے کہ بالکل کرتے رہو اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں. یہ وہ اسلام ہے جو ہم چاہتے ہیں. دا تعالی دا غوی دا طرفا اجازت شدہ دے پا تجارت یا پا لین دین یا پا انصاف یا پا عدل یا پا سڑی توب یا پا انسانیت ہمدردے خبر اولی کوم چې خلقو ته پته ولګي چې زمونږ اسلام د منځونو د روجو د حجونو د زکاتونو نوم نه دی. دا 1300 سال یونانی فلاسفو ایرانی مجوسو او ستا د مذهب سوا د قرآن نه ټول کتابونه مجوسو ایرانیانو لیکلي. زه په بله دنیا کې نه غږېږم پاکستان کې غږېږم پښتو کې خبرې کوم خلک به پې پوهېږي. ستا د اسلام او د مذهب ټول کتابونه ایرانیانو لیکلي. ایرانی ته د مجوسو نوم ورکوي ستا مرضي. ایرانی ته د شیعه نوم ورکوي ستا مرضي. د یهودو نصارا والا کار نوم ورکوي ستا مرضي. او که د مسلمان نوم ورکوي ستا مرضي. ځکه چې موږ خو د خدای بندګان یو نه آزاد یې چې څه ویلی شي هغه ویلی شي. ستا ټول کتابونه ستا ټول نظام د دین تقریبا خصوصا چې کوم مآخذ د دین دی قرآن نه علاوه دا ټول ایرانیانو لیکلي. ایران او شیعه هغه حکومت ته چې ستا په دې ملک هم ډنکې کې چھوټ د هغوی حکومت ته رپ نشي کوی. بله ورځ یو داسې ډېر ځله پیش شوی دی خو بله ورځ یو بل پیش شوی دی چې څوک به د صحابهو ګستاخي نه کوي. شیعهګانو په ډانډې باندې رکاو کړی ځان خبر کی او بیا باقاعدہ خبری لکھ شوی دی ویلی دی چې دا سے ډیر ځله راغلی دی ہم شیعوں کے خلاف کسی چیز کو پاس کرنے نہیں دیں گے. یو غټ ساڑے لگیا ہے. ستا په دې ملک هم قبضه او اقتدار دی. خبره مې دا کوله چې تا باندې خو پوره کوشش شوی دی. ستا مولا 1 نمبر ایرانی دی خو که ایرانی دی ورته وجنی دی لکه من کې هر سړی دروغجن دی خو که دروغجن راته وایي ګناهګار بیا خفه کېږم. نور یو مونږ ټول دروغجن. دقسې ستا هر مولا شیعه دی. ستا مولا هغه خبره منلو ته تیار نه دی چې کمی خبرې منلو ته شیعه تیار نه دی. چې ته وایي چې زما کتابونو کې د شیعو خبرې نشته ته لږه وګوره که نه دا میډیا دا سوشل میډیا د شیعهګانو هر کلپ چې راځي هغه اول خبره پیش کوي پس د خبرې نه بیا وایي چې ہم اپنی کتابوں کا حوالہ نہیں دیں گے. اہل سنت والجماعت کے بنیادی کتابوں کا حوالہ دیں گے. تمہاری بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے ولی تمہارے مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے ولی وجہ صدا زما کور کی ستا خبرې ولی موجودی دی
چې تا نه دي لیکلي خو بیا خو زه شیعه یم. خبره بنیادی دا ده چې دې کوشش کې یهود و نصارا کامیاب شوي دي چې هندویزم د پوجا پاټ روم دی. هندویزم کې نور دین نشته. بس کله چې بت ته ورشي د عیسایانو دین یو تصویری ځوړند کړی دی چې یاره دا عیسی علیه السلام پانسی شوی. په عیسائی او په نن مسلمان کې صرف دومره فرق دی چې عیسائی عیسی علیہ السلام پانسی شدہ مڑ گنی اور مسلمان یہ غیر پانسی شدہ جواندے گنی. نوری چا فرق پکے نشتا. بس آغوی عیسی علیہ السلام پٹو زوڑن کڑے وے راشیو داو کیو بس دان لڑشی. یہودو اخپل صخره دا هغه مخته داسې څه ګیان میان خوله باندې وای بیا راځي. د دنیا ټول مذهبونه سټډي کا ټول مذهبونه سټډي کا صرف تر عبادت پورې محدود دي. صرف یهود و نصارا هغه دي چې هغه سره د دې چې هغه خپل عبادات او پوجا پاټ سره سره خپل نظام په ټولې دنیا قائم ساتي. نظام به زمونږ د عیسی چلیږي چې کوم موږ عیسی علیه السلام ته منسوب کړی. نور د عیسی علیه السلام نظام خو زمونږ نظام دی. اخو نبی دی. مسلمانانو سره نظام نشته. ولی 1400 کالو نه ته صرف منځونه کوي. او کته وای چې په مانځه کې دا طاقت ته تا مولا ویلی دي چې مونږ کوي بیا داسې کیږي. او تبلیغیانو ورته بل خبرم را وایستا چې جی کله تاسو گشت کوي گشت د فارسی ټکی دی عربی کې نشته. گشت کوي وای دلته یو کس ذکر تا کېنوي دغه ځای کې به موږ ذکر کوو د دې به ټولې دنیا باندې اثر کیږي. دا خو ډاکټر عبدالقدیر د خرز وی هو چې د ایټم بم جوړول دا ذکر تا ولې نه کېناسته. ایټم بم محدود علاقې باندې خپل اثر اچي داسې ده پوهه خلک پکې شته. او ذکر ته چې سړی کېنو په ټولې دنیا اثر غورځوي نو بیا خو دا ټوله دنیا ته ښه ده که نه. مسلمانه تا دوکه کوي خپل مولا. کچری په ذکر باندې دا کارونه کېده کچری په منځونو باندې دا کارونه کېده کچری په عبادت باندې خپل نظام راتلو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اے خلق کا کوپڑے در پوری وی غور پہ وکے. محمد رسول اللہ غزوہ خندق کی منځونه ولی قضا کړ. تخوی چې نظام مانځه سره راځي پیغمبر مونځ ولې پرې خو نظام نه غوښته د کافرو تسلط یې غوښته ولی منځونه قضا کړه. درې منځونه کچری نظام په ذکر سره راځي جماعتونو آبادولو سره راځي نفلونو سره راځي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بدر ته ولی ووته او خپل صحابه کرام 12 یا 13 کسان ولی شهیدان کړ. احد ته ولی وته 70 کسان ولی قیمه کړل په کفارو باندې. منافقینو باندې او یا قریان ولی شهیدان کړ. منافقینو په یو مزل کې لسو کسانو ته طارق رضی الله عنه سره ولی هغوی ته پانسی ورکړه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ نشو کوي. کعب ابن اشرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم حج و بیانوله بد یې وی زیاته ور سره کاو کفر یې غراو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مانځه کې سوال ولې ونکه ولې صحابه را غونډ کړل ورته وی چې تاسو کې به کم سړی د